بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، مظفر شایم او یو پیر بیا ستاسو سره د سټوډیو نه مخاطب یم. ګرانو کتونکو، زمونږ په ملک کې سیاست چې کوم دی نو هغه سیاست دی او که سیاستدان دی دواړه بدنام دي. خو سیاست چې اصل کې کوم دی نو هغه خدمت دی، خدمت بیا عبادت دی. خو کوم ځای کې چې زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ زیات سیاستدانان یا سیاست چې کوم دی بدنام دی، نو هلته کې زمونږ په ملک کې څه سیاستدانان اوس هم داسې شته چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري او د عبادت په نظر ورته ګوري او خپل کم سیاست چې دی هغه بغیر څه لالچه اوس هم لګیا دي کوي او هغه د کلي او د علاقې د ولس خدمت چې کوم دی په هغې کې لګیا دي، هغه خپل هلې ځلې کوي. هم په دغه لړ کې نن موږ په سټوډیو کې رابللی دی مختار رضا خان، څوک چې د پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتي. تاسو به د هغوی د نوم نه واقفه یې او وختاً په وختاً د هغوی داسې یو خدمتي کارنامه مخې ته راشي چې هغه موږ مجبوره کړي چې موږ د هغوی سره یو څو خبرې وکړو. نن هم موږ سره موجود دی. ریسنټلی د دوی یو سوشل میډیا باندې څه تصویران داسې وایرل شوي چې په کلي کې د دوی چې کوم کلی دی په هغې کې دوی څه کارونه شروع کړي دي مختلف. نو په هغې حواله به د دوی سره نن خبرې اترې کوو. مختار صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه. مختار صاحب دا راته ووایي چې موږ په مختلف وختونو کې ګورو چې ستاسو داسې هلې ځلې مخې ته راځي، ستاسو چې د ایجوکیشن دپاره د وړو د تعلیم په باره کې چې تاسو کومې منډې تړلې وایي هغې له هم راځم، هغې باندې هم تاسو موږ په مخکې هم پروګرامونه کړي. خو ریسنټلی اوس ستاسو یو دغه په سوشل میډیا ډېر وایرل دی چې د کلي د قبرستان تاسو راغستی دی، هغه صفایي شروع ده، د دې نه مخکې تاسو د اوبو دپاره داسې دا کړی. نو دا تاسو ټیم جوړ کړی دی له او که په خپله تاسو ته مخې ته راشي کوئ دغه باندې راته لږ رڼا واچوئ. دا اصل کې زمونږ ابو خو یو ډېر لوی کلی دی او بیا دا داسې یو ډېر ښه قبرستان لري زموږ ابو کې چې ته وګورې چې مطلب څنګه چې سټارټ کېږي د کرکڼۍ سره، بیا دېخوا د خیبر کالونۍ کې بیا د سید جلال بابا یو دا بل خانکوټو والا چې دی نو سپیشلی کوم چې خانکوټو والا قبرستان دی پلوسو بڼ چې ورته وایي، نو په هغې کې یو لوی ځنګل دی و اوس هم دی، موږ لګیا یو کار پې کوو، خو یو لوی ځنګل و او هغه چې دی بل هغه پارتینی هم ورته وایي که څه ورته وایي، هغه ډېر خراب بوټی چې هم دی هغه هم ډېر زیات راختلي ول. او بیا هغې کې ما اورېدلي ول چې هغه داسې آوټسایډران راځي د یو ځای نه بل ځای نه، په هغې کې څه غیر اخلاقي کارونه هم کېږي اوس هم. نو هغې وجه دا وه چې دا یو پناهګاه غوندې وه د داسې خلکو دپاره چې هغوی غلط کارونه کوي یا چاله نقصان ورکوي. ایون سبا پکې مړی هم کېدی شي، که څوک پکې مړی ډیډ باډي ورته وکړي یا بل څه ورته وکړي. نو ما د دې خپل یوت سره کوم چې زموږ د ځوانان هلکان دي د هغوی سره زما بار بار میټینګز کېدل او خو هغه هلکان هم ډېر تکړه هلکان دي ځکه چې هغوی هم د دې څیز نشاندهي ماته وکړه. نو ما بیا د هغوی سره میټینګ وکړو، ټول راغونډ شول، ډېر تکړه یو لوی ګیدرینګ وشو. نو موږ داسې وکړل چې یاره شروع به موږ د سید جلال بابا د قبرستان نه وکړو. نو هغه د هلکان په خپله ټول راووتل او هغوی چې دی په خپله باندې پاک کړو، داسې تقریبا 70% هغه پاک شوی دی. اوس چې موږ ته مطلب ګنټه میلاویږي یا داسې څه میلاویږي نو د هلکان ټول وځي، موږ ورسره هم وځو، نو هغه موږ صفایي وکړو. خو غټ کار چې زموږ دی دا د پلوسو بنډه دی. نو انشاءالله هغې ته موږ چې دی تقریبا 12-13 دیاړي مار نیولي دي، کوم چې ایکسپرټ دي په دې کټینګ کې چا سره دا کټري دي او صد هلکان وځي، ټول سپرویژن نوم وځي. نو انشاءالله چې په 15-16 ورځو کې به دا یو زبردست بهترین قبرستان وي او کبل به پکې خپلي او دا جاړي ماړي دا ماران لړمانان داسې نه به هم ختم شي. نو بس دا پکار ده چې موږ ټول کو پکار چې مخکې کړی یو، خو اوس موږ سټارټ واغوستو. ښه خبره ده چې وشو، دا یو ډېره ښه خبره ده چې کله زما په خپله دا یو دغه دی چې یو ستاسو په شان یو سیاستدان په یو علاقه کې پاتې کېږي او هغه د ایم پی ای د سیټ دپاره اپلای کوي یا امیدواري او د هغه علاقه ښکلي
نو په هغې باندې به د هغه کم شخصیت چې هغه به پې ښه ښکاري علاقه پې ښه ښکاري. د دې نه علاوه راته دا ووایه مختار صاحب چې د چینې صفایي شوه یا قبرستان شو، د دې سره سره ستاسو یو ډېر غټ پراجیکټ چې کوم د سکول او جی هغې په حواله راته ووایي چې کوم ځای ته ورسېدو څومره. ګوره اوس د زمون لکه هر کلي کې داسې ځایونه دي چې هغه د ښایست ځایونه دي، د ناستې ځایونه دي، د دمې ځایونه دي، د چکر ځایونه دي که نه، چې موږ ته پکنیک سپاټس وایو که نه. نو زمونږ اوس ابوه کلي دی، ابوه کلي کې لکه ته وګورې دا چینی دي، دا پکاره چې هره چینه یوازې دغه یو چینه نه ده، د نه بعد موږ په نورو باندې هم بیا ګرځو چې دا ښکلي پاکي پرتې وي، صفا پرتې وي، جاړې ماړې پکې نه وي. داسې مطلب لایک قبرستان شو، داسې بیا نور ځینې دي چې هغه څه په هایټ باندې دي کې داسې لږ غوندې جنګله منګله تاول پکار دي. نو په محدود وسایلو کې لکه دا کارونه انشاءالله دا به سرته ورسي. او بل سکول چې دی نو سکول خو تاسو ته پته ده سنډوکه کې روان دی، هغې کې دې مزې ته ګوره چې میټیریل مونږ ورکوو او لیبر مونږ ته فری دی، 1 روپۍ زموږ نه اخلي، ځکه چې خلکو دا احساس شوی دی چې دا هم زمونږ د خلکو دپاره زموږ د بچو دپاره جوړی. نو انشاءالله هغه به هم کمپلیټ شي، میاشت به ما خیال نور اخلي او انشاءالله وړې وړې پروجیکټ به وي څومره پورې چې مونږ یو نو دا به مونږ کوو، مطلب څه ناڅه لاس پرې خو به وکړو که نه خلکو له چې خوشحاله وي او مطمئن وي. ټیک د دې سره سره کوم چې ستاسو سکول روان دی یا دا کیسې روانې دي، خو د دې کې موږ ګورو چېرې ستاسو اوس یو لوی پروګرام تاسو په خپل چې کوم ستاسو هغه ملکي دم کې فارم هاوس دی هلته تاسو یو لوی پروګرام ارینج کړی او شمولیتي پروګرام داسې تاسو ځای په ځای کوئ، خو ستاسو په خپل کلي کې یا په خپله حجره کې دا قسم اکټیویټیز چې دي هغه ډېر زیات کم وي، وجه څه ده؟ ګوره داسې دی که نه چې ما بلدیات کړي ول که نه او ابو خو لکه زما کور دی که نه، لکه زه چې سهار راوځم ما په خلکو سترګې لګي، د خلکو په ما باندې سترګې لګي، خو د ابوې خلکو چې دی ما له همیشه چې دی په ما ننګ کړی دی. بیا زمانه مخکې نظوري سیاست ته راتلم د هر سړي افیلیشن د یوې پارټۍ سره، چا ان پي سره، چا د تحریک انصاف سره، چا چې دی جمعیت علما اسلام سره، مسلم لیگ سره، مختلف پارټیانې لکه دا چا سره. ما خو ډېر نوی سیاست شروع کړو 2015 کې یا په دې کې، د هغې باوجود لکه 15 ورځې هم کمپین کړو او ابوې ماله ډېر زیات ووټ را کړی و، حد نه سوی. نو ابوې ته زه داسې ګورم ټول علاقه زما کور دی، دا نه یم، خو لکه کوم چې زما خپل کور دی زه پکې پاسم وړوکوالی مې تېر کړی او دا تېر کړی دی، په هغې کې زه د پارټي بازیانې دا کول نه غواړم. هغې کې وجه دا ده چې دا سړي خپل یو نظریه ده، خپل یو دغه دی، خو چې بیا هم چې کله د ووټ ټایم راشي نو ماله پیټۍ ډکه کړي، نو دا د دې خلکو مینه ده، نو زه د دوه هغه افیلیشن هم نه خرابول نه غواړم، لکه چا بابا یا والد صاحب په ان پی کې دی یا مسلم لیگ کې دی یا پی ټی آی کې دی یا بلی پارټۍ سره دی، او بچي ما سره مدد کوي، ما سره منډه وي. نو مطلب دا دی چې لکه تاسو شمولیت به دې نه کوئ چې تاسو ته پته ده چې دی که هره پارټۍ کې دی ووټ د مختار دی، یار ما باندې ننګ کوي، نو لکه ما ته څه ضرورت دی زه یو سړي باندې جنډه ولګوم که نه، ضرورت خو نشته دی څه نو که نه. اصل کې چې کله ستا کور کلی یا ستا ګاونډ یا ستا ملګري ستا په مقصد او په ویژن باندې پوه وي که نه، نو هغې کې بیا د جنډو او ټوپو ضرورت نشته دی، هغه بس بیا پوه دي ستا سره په هغه څیز کې منډه یو او بل مونږ چې کم کار کوو نو دا خو سمګلینګ نه دی او بل څه نه دی، خو د قام او د دوی ښېګړه ده، د دوی دپاره د ویلفیر دپاره مونږ لګوي. نو بس دغه څیز دی، ځکه دا وجه ده چې ابو کې مونږ شمولیت نه کوو، بل څه نه کوو. ټیک مختار خان دا راته ووایي چې یو لوی پروګرام چې کوم دی هغه تاسو اوس ارینج کړی و په هغه کې چې پکې مونږ د برې په ستر کې تللي وو چېرې ډېرو کسانو په هغې کې شرکت کړی. د دغه پروګرام څه مقصد و؟ مخالفین د څه نه مخالفین ګوره زه بیا دا خبره کوم، زمونږ مقابله چې ده ګوره د مهنګایۍ سره ده، جابونه نشته د هغې سره ده، فیسونه چې دی هغه ګران شوي دي د هغې سره ده، د زمونږ د ځوانانو مستقبل په خطر کې دی، د خطرې سره ده زمونږ مقابله. زمونږ مقابله تحریک انصاف سره نشته، نه د حکومتي پارټۍ سره نه د نورو پارټیانو سره شته. نو مونږ به انشاءالله په دې باندې دا کم خلک چې راغونډ شوي دا خو د 2 ورځې شارټ نوټس باندې تاسو ما یو ورځ مخکې وینا کړې وه، ما راشه زما پروګرام دی او مونږ داسې او یا اتیا کسان ایکسپیکټ کول او هغه راله 100 خلک د هغې نه جوړ شو، خو دا خلک تنګ دی که نه، لکه نن تو حالات وګوره، نو دا زموږ وام اپ مونږ مطلب که تو الیکشن کې نو ته به په یو سیسټم باندې ځې هغه به کې
تبه تنظیمونه جوړې ته چې د خلک بچ د اتفاق کې ساتي او میټینګز وکي لیدا کاتبه کې خبري به ور سره کوي مشورې واخلي دا د غیره پاره او لا غټ پروګرام خو پاتې دی ان شاء الله زموږ د بریکوټ ګراوند به ما خوبم دی ان شاء الله دا به پوره کیږي. ډیر مننه مختار خان د ټایم راکولو. جی ګرانو کتونکو تاسو د مختار خان خبرې اترې واورېدې. هم الله دې وکړي چې زموږ په ملک کې زموږ په علاقو کې همدا قسم سیاستدانان پیدا شي چې دا رنګ سوچ لري چې بغیر څه عہدې نه بغیر څه حکومتي عہدې نه د علاقې او د ولس خدمت چې کوم دی هغه د هغې دپاره سیاست وکړي. تر یو بل پروګرام پورې خپل روح مظفر شاه له اجازت ورکړئ. د تل پاتې خدای په امان.